نن د مسلمان ودونه وګوره څومره ناروا دي د مسلمان په ودونو کې. د کویدن د ورځې نه ناروا شروع کا. مسلمانان چې کویدن تړي نو څه طریقه وي؟ الګ کور او جنې کور راجم شي، جنې براولي دی غاړو ته خو بیا هم امن دی، خاریو د چې لړ شي دا ټوله رامیتوبونه هلته شته. نو جنې راغلی ده څه چل دی جي کویدن ده ښه نو بیا الګ به جنې ته ګوتما اچوي څه چل به کېږي؟ د الګ خپل ملګري دي که نه، فرینډز لري که نه، فالوورز لري که نه جي. د الګ د سکول الکان د سکول ملګري راغلي دي، الګ خپلې ښځې ته ګوتما اچوي، د سکول الکان وله ویډیوګانې کوي، د سکول الکان وله تصویران وباسي. او ظالمه دا ښځه خو تا دې لپاره کوله چې ته د حیا یو سمپل شي، ته د حیا یو نمونه شي، ته د حیا یو ماډرن شوې. تا خو ابتدا د بے حیايۍ نه وکړه، تا خو ابتدا د کنجرتوب نه وکړه، تا خو ابتدا د حرامیتوب نه وکړه. نو الګ ښځې ته ګوتما اچوي جینۍ ته، او د ټول کلي هلکان الګ ته په تماشه دي. ظالمه اسلام خو پرېږده، اسلام دا خو ستا دغه پښتون خلاف دي. مړه پښتو دې څه کړه؟ خبرې ته مو خیال دی؟ دا خو ستا د اسلام څه د پښتون خلاف دي. پښتون سړی خو خپله ښځه داسې پټه ساتي لکه سړی چې لال او هیرا او جواهرات پټ ساتي، محفوظ ساتي، د غل نه پټ ساتي. دقسې پښتون قوم د خپلې ښځې د حیا خیال ساتي، مسلمان دقسې د حیا خیال ساتي. نو بیا دا خبره هوش وروره په کویدن کې شمع بلول نو، په کویدن کې ګانې غږول نو، په کویدن کې ګډېدل نشته، په کویدن کې دا رسمونه نشته کم چې نن مسلمان کی. په کویدن کې ګوتې اچول او ناوې د هلکانو مخې ته راوستل دا په اسلام کې نشته. مړه د دې نه خو یهودو هنود هم ځان ساتي، څه ناڅه د حیا مخالفې ګڼي. نو بیا چې کویدن وشوه نو د هغې نه پس به بیا خپې ارته کېږي، جوړه به کټ کېږي. نو دا ځان له غم دی. خپې ارته کې به جوړه په هغه ښځه کټ کوي چې د هغې هلکان ډېري، نارینې ډېري، او کومه ښځه چې اولاد نه هغه سپیره ګڼي. علم کې دا سپیرتوب په اسلام کې نشته. نیکفالي شته او که نشته هغه ځان له مسله ده، خو بدفالۍ باره کې اتفاق دی د علماو چې بدفالي به نه نیسي. نو د کمې ښځې چې نارینه اولاد نه وي دا ښځې سپیره ګڼي، بدې ګڼي، وایي دا به خوا نه راځي، وایي بیا به د دې جینۍ هم هلکان نه کېږي. دای ته وایي په شرم شرمېدلي. نو دا خو یو ناروا شوه. نو بیا وروره واده چې رانږدې شو، نو واده چې نږدې شو نو د واده نه هفته مخکې به شمع وړل شروع شي. یو هفته مخکې به اجراګان راولي او هره شپه به غوبلي د کلي هلکان او جینکې یا د چم ګاونډ هلکان او جینکې ګډ وډ ناست دي. لالا مخې ته ناست دی، هغه سره ډولکۍ او تمبل دی، هغه ګانه وایي او پېغلې جینکۍ ورته ګډېږي. هلکانو موبایل یې نیولي دي. او د الله بنده ته خو د اسلام دعویدار یې، ته خو ځان ته مسلمان وې. د واده دا طریقه او دا تعلیم تاله چا درکو؟ دا لیکچر درته چا پړاو کو؟ ولې ته د محمد رسول الله امتی نه یې؟ ولې تاله د قرآن غوندې عظیم کتاب نه دی راغلی؟ ولې تا ته د محمد مصطفی ارشادات مخې ته نه دي؟ ولې ته داسې ظلم کې؟ ولې ستا لور او خور ګډېږي؟ ولې ستا ښځه او بچي ګډېږي؟ ولې ورته ته ګورې؟ ولې د هغې ته پردو خلکو موبایل نیسلی دي؟ دا حیا دې څه کړه؟ اسلام خو د امن دینو. دا بې حیایي او دا ظلم او دا ناروا دا خو په اسلام کې نه و. دا پکې د کمې رالل؟ اسلام خو د دې اجازت نه ورکو. نو بیا وروره د ناوې ډولۍ چې وړي هغه ځان له یو اوږده مسله ده. د ناوې ډولۍ چې وړي نو د کلي ټول جنج ورسره روان شي، خپل او پردي ټول. نو یو غم خو نه وي، ګاډي کې ډبي که نه؟ دلته دا رسمونه شته که نشته؟ ګاډي کې د مټیایۍ ډبي. نو دا شاته موټر والا په دې سور کې دي چې د لارې په منځ کې بعد د دې مټیایۍ دا ډبې د ناوې د ګاډي نه څنګه حاصلو؟ نو دوه درې ځایه داسې شوي دي چې د ډبي په ځای باندې د ناوې لمن او ساخي ته لاس رسېدلي دي، د هغې نه جامې شلولي دي. ولې حیا خو چې پرېږدي نو بیا به خود بې حیا کېږي. نو دا یو لویه مسله ده.
چې بیا په لار باندې سپیډونه کوي داسې شوي دي چې د ناوې ګاډي هم د پل نه کته پروتي په دې نن سبا خو فیسبوک لالا ډېر مخکې دی که نه هغې کې خو بیا ټوله دنیا وویني او دارنګه چې کوم دی ناوې هم کته پرته ده هغه ګاډي والا هم ورسره ښکته پروت دی دا ظلمونه ولې کېږي مونږ د قرآن او د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندي پرېښې ده نو بیا چې ناوې کله هغه د خاوند کور ته وردن نه کوي نو دا ټول جنج ورسره وردن نه شو او د الله بنده ناوې سره دا جنج ولې وردن نه شو دا جنج کې پردي هلکان دي چا سره چې د دې جینې نکاح کېږي یا هر هغه ښځه چې د کم سړي ورسره نکاح کېږي دا پردی شمارلی شي کمې ښځې سره چې د کم هلک نکاح جایز ده یعنې مور یې نه ده ماسی نه ده پپو یې نه ده خور او رنګې رویره او فرضې نه دي نو دا سړی د دې نه پردی دی دی به دې ښځې ته نه ګوري دی به د داسې ښځو منځ ته نه ځي دی به داسې ښځو سره ناسته پاسته نه کوي نو وروره هلته یو لوی هل هل جوړ دی هلکان او جنکۍ ګډ وډ ګډېږي نو دا کم ظلم دی چې نن د مسلمان په واده کې نه کېږي نو د هغې نه بعد بیا بله کیسه وره مولوي صاحب یې راوستی دی مولوي صاحب څه کوي جي نکاح به تړي نو د نکاح دپاره خو بې دیني رور هم پکار دی که نه نو هغه سړی چې د ښځې سره نکاح کېږي لکه د تره زوی چې دی ستا نو ستا د ښځې خو هېڅ هم نه دی که نه ستا د ښځې خو ورسره نکاح کېږي نو هغه تللی دی هغه ښځې ته منت کوي ولې ورته منت کوي خوشه کوټه کې ورسره ناست دی ښځې ته منت کوي چې زه د دیني رور یم او ته اجازت راکړه چې بس هلته نکاح وتړو نو آخو ناوې ښځه ده ټول عمر یې پلار کره تېر کړی دی هسې هم ښځو کې حیایي نو هغه څنګه تا ته ویلی شي چې او زما د طرفه اجازت دی یا دا طریقه په اسلام کې شته چې د جنۍ پلار موجود دی د جنۍ مور شته د جنۍ رور شته د جنۍ ماما تره شته نو بل چاته اختیار دی چې هغه لاړ شي او ښځې ته وایي چې ته اجازت راکړه دا د دیني رور فلسفه د کم حرامیتوب نوم ګرځېدلی دی دا نن خلک څه ته وایي نو بیا هغه دیني رور پوره رور شي که نه د واده په لسم او شلم هم بیا هغه راځي او هغې ښځې سره پوره تعلق جوړ شي د دې دیني رور په نوم باندې چې څومره کورونه وران شو نو پښتانه یې ښه پوهېږي او ښه خبرېږي دا دومره بېدینۍ ولې راغلې دا بېدینۍ ځکه راغلې چې مونږ په ودونو کې د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طرز هغه طریقه پرېښوده